بټوار د غره د سر کا نه مې راته لوګی پاسته بټوار د غره د سر کا او میل کې مې لونګ کېږده د ګبر د چینې نه مخستون نکړې اشنا زما د پاکي یارانې نه مخستون نکړې اشنا زما د پاکي یارانې وای داجي د زور خبره پرېږده او زما د رور خبره پرېږده او ته د مور خبره پرېږده زه پې مینم مال یې وغواړه مینه ډېر ښکلی انداز ډېر ښکلی اواز اوریدونکو دا چونکې د مسافرۍ نه مس راغلي دي ډېر زنده دلی خلک دی د باجوړ قام د باجوړ ولس همیشه امن خوښوي همیشه په امن باندې مین خلک دی نن چې تاسو کوم پنډار ګورئ یا د ملګرو دا کوم پنډار دلته ګورئ کوم ملګري چې راغلي راجمع دي او کوم پنډار یې کړی د ګبر په چینه باندې نو دا یو پیغام ورکوي دنیا ته چې الحمدلله دا امن پسند خلک دی دا امن خوښونکي خلک دی د ټول عمر د امن سلوبې کړي دي ټول عمر د امن مطالبه کړې ده او الحمدلله په باجوړ کې امن دی په پښتونخوا کې امن دی د پښتنو په سیمه باندې امن دی دا ګبر چینه ده انشاءالله دا یو او بنگړو په لاس کې شورونه کې مسافر یار بابات خبر کې مړ بشینا او مسافر خوړلی یارا شوګرو خوړلی یارا یکور ترازا به د ما بدنام وي بسم الله الرحمن الرحیم زړه درانه دې کتونکو سلامونه او نیک احترامات مې والی اوریدونکو څنګه چې تاسو د شیشې په سترګه باندې دی د کیمرې په سترګه باندې زموږ شاته چې کومې اوبه بهېږي کوم ځای ښکاري دا د ګبر چینه یادېږي د ګبر چینې ته راغلي احسان الله دی راسته یو شمېر ملګري راسته نور هم دي د کیمرې نه شاته دي عطا الله خان دی سیف الله خان دی وقاص جان دی انیس خان دی ټول تللي دي احسان الله خان ستاسو لاسو چاولې به موږ خورو ستاسو د لاسو ذایقه به هم زګو خو که مینهوالو ته یو څو ټپې وکړي چونکې د مستۍ وخت دی مازدیګری دی اوبه بهېږي یو خوشګواره ماحول دی یو نشه ماحول دی دوبۍ موسم دی خو په دې کې لږې ټپې اورېدونکو ته وکړې ډېره مننه رسول خان مهرباني لاول ته یوه ټپه وکړې موږ وکړو ښه جي شروع به زه ځان نه واخلم وایي مخ ته مې مه ګوره کافر شوې زه مسافر جانان په خدای سپارلی یمه وی الله وی الله او بنگړو په لاس کې شورونه کې مسافر یار بابات خبر کې مړ بشینا او زما د غرونو پناه یاره د دندباد سره شامل که چې راځي نه او خدایه دا پورې غر سورې کې او چې پې راواوړې د توتیانو شنه سیلونه او کله به یم کله به نه یم او کو بیخي نه یم بیا به جاړې میانه ډېره مننه ډېر خوند دی وکړه اورېدونکو دا د دیو د زنده دلۍ هغه ثبوت و انورالله خان ناسم ناست دی انورالله خان دوه درې ټپې به راته کې چونکې موږ کیمرامین ته مې خواست دی د کوم سیسټم موږ برابر دی لوښي راوالي موږ راغلي یو د ملګرو سم یو پنډال جوړ کړی دی د ملګرو سم دغه بنډار کړی دی په دې ګبر په چینه کې ملګري راسره یو شمېر ملګري دي انورالله خان راسره ناست انور خان اورېدونکي هم ګوري د هغې څخه لږ څه ورته ډالۍ کوي سپیشلي که ټپي مصري چاربیتی ټپیزی نو ډېر خوند به وکړي او د مسافرو یارې مکلنو او یا به نهر وي یا به سپو خوړلي وینا او د مسافر یار زن کتن دی نو او سر وطن تکی چې سایه وخیجي نه او مسافر خوړلی یارا شوګرو خوړلی یارا یکور ترازا به د ما بدنام وي او مسافر ته خفه نه یم نو او خفه په دې یم چې جدا د یاره یم ډېر ښکلی وایي داجي د زور خبره پرېږده او زما د رور خبره پرېږده او ته د مور خبره پرېږده زه پې مین یم مال یې وغواړه مینه ډېر ښکلی انداز ډېر ښکلی اواز اوریدونکو دا چونکې د مسافرۍ نه مس راغلي دي ډېر زنده دلی خلک دی د باجوړ قام د باجوړ ولس
همیشه امن خوښوي همیشه په امن باندې مین خلک دی نن چې تاسو کوم پنډار ګورئ یا د ملګرو دا کوم پنډار دلته ګورئ کوم ملګري چې راغلي راجمع دي او کوم پنډار یې کړی د قبر په چینه باندې نو دا یو پیغام ورکوي دنیا ته چې الحمدلله دا امن پسند خلک دی دا امن خوښونکي خلک دی د ټول عمر د امن سلوبې کړي دي ټول عمر د امن مطالبه کړې ده او الحمدلله په باجوړ کې امن دی په پښتونخوا کې امن دی د پښتنو په سیمه باندې امن دی دا قبر چینه ده ان شاء الله دا یو ډیر زړه راښکونکی ځای دی ټول باجوړ به ورته شناخت لري که څوک هم راځي دغه مشر بابا صاحب خبرې کړي په بل انټرویو کې د ان شاء الله هغه وایي چې هر کله راتلی شئ هر وخت راتلی شئ هر سړي ته موسټ ویلکم وایم نو اورېدونکو بل پروګرام ورته هم شریکوم پر دې ملګرو دا پروګرام و او ما یې به ذاتي خود ډېر خوند راکړو دی اواز دی او انداز تاسو له به هم درکړی بل پروګرام پوره راکړئ اجازت د الله په امان